أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. حمیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. حمیم دا د بخون کی مهربانه الله د طرفنا نازل کړي شوی سیز دی. یو داسې کتاب چې آیاتونه صفا صفا بیان کړي شوی دي. د عربی ژبې قرآن دی. د هغه خلکو د پاره دی چې څوک علم لري، زیره ورکونکي او يرونکي دي، لیکن په دوی کې اکثر خلکو د دین مخ واړو او دوی خبرې راډو وګ نګدي. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وای چې کم سستا ته مونږ رابلې داغه د پاره زمون په ځلونو باندې غلافونه غړېدلې دي، زمون غوګونه کانه شوې دي او زمونږه اوستاسو په منځ کې یو پرده راغلی ده. تخپل کار کوا، مونږ په خپل کار کوو. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه خو تاسو غوندي یو بشر یم. ما ته وحی کیږي چې تاسو خدای خو بس یک یو خدای دی، نو تاسو نیغه هغه ته مخ وګرځوي او داغونه معافي وغواړئ. تباہی ده د هغه مشرکانو د پاره چې هغوی زکات نه ورکوي او د آخرت نه منکر دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بشکا چې کوم خلکو ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل داوی د پاره یقینا داسې اجر دی چې هډو بندیز به پکې راځي نه. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا تاسو د هغه خدای سره کفر کوئ او نور څوک دغه برابر جوړوي چې هغه ځمکه په دوه ورځو کې جوړ کړه؟ هم هغه خود ټول جهان د مخلوق رب دی. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. هغه د ځمکې د پیدا کولو نه وروسته په هغه باندې د پاس نه غرونه ودرول او په هغه کې برکتونه کې خودل او په هغه کې دننه د ټولو غختونکو د پاره د هر یو د حاجت مطابق
ټیک په اندازه سره خوراکونه تیار کړل دا ټول کار په څلورو ورځو کې وشو ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين بیا هغه اسمان ته توجه کړه چې په هغه وخت کې هسې لوګي وو هغه اسمان او زمکه ته وویل په وجود کې راشي کو تاسو غواړئ او کو نه غواړئ دوه وویل مونږ راغلو د فرمانبردارو پشان فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم پس دا غینا هغه په 2 ورځو کې او اسمانونه جوړ کړل او په هر اسمان کې د هغه اسمان خپل قانون مقرر کړو او د دنیا اسمان مو په دیوو خاسته کړو او هغه مو محفوظ کړو دا ټول هرڅو د یو زبردست په الله منسوبه ده فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون اوس کچری دا خلق مخ اړوي نو دوی ته وایا چې زتاسو داغه یو ناڅاپه راتلونکي عذاب نه يروم لکه څنګه چې په عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی وو کله چې د خدای رسولان هغوی ته د وړاندې ورستو هر طرف نه راغلل او هغوی په هکړل چې د الله نه سیوا د بلچا بندگی مکوي نو هغوی ورته وویل کو زمون رب غختله نو فرښتې به نازلې کړي وي مونږ خو هغه خبره نه منو د کمی د پاره چې تاسو را لګلی شوی یې فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بآياتنا يجحدون دا عاد د قوم دا حال وو چې هغوی پزمکه کې ځان غټ ګڼل شروع کړو او وی ویل څوک دې زمونږ نه زیات زورور هغوی دې ته اون کتل چې کم خدای هغوی پیدا کړی دی هغه دا هغوی نه زیات زورور دی هغوی لګیاو زمون د آیاتونو نه انکار کولو فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون اخر دا چې مونږ په هغوی باندې په یو څو سپیرو ورځو کې سخت طوفاني هوا راولېګلا د پاره د دې چې هغوی ته د دنیا په دې ژوند کې د شرمندګۍ د عذاب مزور اوسکو او د آخرت عذاب خو د دین هم زیات د شرمندګۍ دی هلته به هیڅوک د هغوی مدد کوونکې نه وي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون
فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. او سمود قوم چې وو نو هغوی ته مونږه نیغه لاره وړاندې کړه، لیکن هغوی لارې ته د کتلو په ځای سترګې بندول غوره کړل، نو اخر په هغوی باندې د خپل عملونو په سبب د ذلت عذاب راغی او مونږه هغه خلک بچ کړل کوم چې ایمان راوړی وو او د گمراهۍ او د بدعملۍ نه ځان ساتلو. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هاغه وخت لک شان په خیال کې راولای سو وخت چې به د الله د دشمنان دوزخ ته د تلو د پاره راجم کړی شي، داوی مخکینی خلک به د رستنو خلکو دراتلو پوری رای سارول کیږي. بیا چې کله هغوی ټول هلته ور ورسي نو داوی په ګنا او داوی سترګي او داوی د بدن سرمنی با په هغوی باندې گواہی کوي چې هغوی په دنیا کې سسو عملونه کړی دي. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هغوی به د خپل بدن سرمنو ته وایي تاسو زمون خلاف گواهی ولې وکړه؟ هغوی به جواب ورکړي مونږه هغه الله گویا نه کړیو چې هر څه گویا نه کړی دی، خاص هغه تاسو اول ځل پیدا کړی وای او اوس هم خاص هغه ته تاسو واپس بوتللی کېږئ. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. تاسو چې با کله په دنیا کې د ګناه کولو په وخت کې پټېدلې نو دا خیال بمو نه وو چې تاسو خپل غوګونه او تاسو خپل سترګې او تاسو د بدن خپل سرمنی با لا هم په تاسو گواہی کوي، بلکې تاسو خدا خیال وو چې تاسو د ډیرو کارونو نه الله هم خبر نه دی. هم دغه ګمانونو تاسو ډوب کړئ کوم چې تاسو د خپل رب په حق لکړی وو او هم داغه په وجه تاسو په نقصان کې راغلای. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. په دې حالت کې کو هغوی صبر وکړي او کنا خو ور به د هغوی ځای او که د واپس کېدو موقع وغواړي نو هیڅ موقع به نه ورکړي کېږي. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. مونږ په هغوی باندې داسې ملګری مقرر کړی وو چې هغوی ته به وړاندې ورستو هر څه خاصه ښکارا کولو. اخیر دا چې په هغوی باندې هم د عذاب هغه فیصله ثابت شوه کوم چې د هغوی نه مخکینی د پیریانو او د انسانانو په تیرو شو ډلو باندې ثابت شوی و،
یقینا چې هغوی په نقصان کې پاتې کېدونکي وو. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دا د حق نه انکاریان خلق وایي دا قرآن هرگز ما اوري او کله چې دا اورول کېږي نو پاغي کې خلل اچوي شاید چې په دې طریقه تاسو غالب شئ. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. دې کافرانو تبا مونږه خامخا د سخت عذاب مزه ورسکو او کم بدترین عمل چې دوی کوي داغه پورا بدله با مونږ دوی لور کوو. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. د الله دشمنانو ته چې په بدله کې سملاويږي هغه دوزخ دی په هغه کې به د همیشه د پاره داوی کور وي. دا داوی د دې جرم سزا ده چې هغه به زمونږ د آیاتونو نه انکار کولو. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هل تبدا کافران وای چې ای زمونږ ربا کوم پیریانو او انسانانو چې مونږه گمراه کړي وو هغه لکشان مونږ ته اوخیا چې مونږه د خپل لاندې اومګو چې خوار او ذلیل شي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کوم خلکو چې ویل چې الله زمونږ رب دی او بیا په هغه مضبوط پاتې شو یقینا چې په هغه فرښتې نازلېږي او هغه توایي چې مې ریږي او مغم کوي او خوشاله شي د هغه جنت پذيري چې داغه وعده تاسو سره شوی ده. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مونږه د دې دنیا په ژوند کې هم تاسو ملګری یو او په آخرت کې هم هلته چې تاسو څه غواړئ هغه به درته ملاويږي او د کم څه چې آرزو کوئ هغه به تاسو وي او د میلمستیا سامان دی د هغه ذات د طرف نه چې هغه بخونکې مهربان دی. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. او د هغه بنده د خبرې نه با خبره د بل چاوي چې هغه د الله طرف ته خلق راو بلل او نیک عملی وکړو او وی ویل چې زه مسلمان یم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. او اے نبی صلی الله علیه وسلم نیکی او بدی یو شان نه ده. تو بدی په هغه نیکي د فکړه چې هغه ډیره خستوي
تو به وینې چې ستا سره د چا دښمنی جوړ شوی وا هغه خوږ دوست جوړ شوی دی وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم دا صفت صرف هغه خلکو ته نصیب کیږي چې څوک صبر کوي او دا مقام صرف هغه خلکو ته حاصلېږي چې څوک د لوی نصیب خاوندان وي وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او کچریتا تا د شیطان د طرف نه سو وسوسه معلومه شي نو په الله پوری پناه غواړه بشکا هغه هر څه اوري او په هر څه په هده ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون آية السجدة فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون د الله د نخو ندی دا شپه او ورځ او دا نور او سپوږمۍ نور او سپوږمۍ ته سجده مکوئ بلکې هغه الله ته سجده کوئ چې دای پیدا کړی دی کچری واقعي تاسو خاص داغو عبادت کوون کیئ لیکن کدا خلق په غرور کې راغلل او په خپل خبره باندې ټینګ شول نو پروا نشته کمی فرښتې چې ستا رب ته نږدې دي هغه شپه او ورځ داغه تسبیح وایي او هیڅ کله نستړي کیږي ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير او د الله د نخونه یو دادا چې تو ویني چې زمکه شړه پرته ده بیا چې پری کله مونږه وبرا ورولې نو یو دم هغه تازه شوا او اوپر سیدلا بشکا چې کم خدای دام رزمکه را ژوندې کوي هغه با مړی هم را ژوندې کوي بشکا هغه په هر څه قدرت لري إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير کم خلق چې زمونږ د آیاتونو الټه معنی کوي هغه زمونږ نه پټ نه دي په خپل سوچ کړئ چې آیا هغه سړی بهتر دی څوک چې به ورته غرزول کیږي او کو هغه سړی چې هغه به د قیامت په ورځ د امن په حالت کې حاضرېږي کوي چې سمو زړه غواړي بشکا الله تاسو ټول کارونه ویني ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بشکا دا هغه خلق دی چې مخې ته کلا د نصیحت کلام راغې نو داغه دا منلو نه انکار وکړو لیکن حقیقت دا دی چې دا یو قوي کتاب دی باطل پری نه د مخینه راتلی شي او نه د رستونه دا د یو حکیم او ستایل شوی خدای نازل کړی شوی کتاب دی
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. اے نبی صلی الله علیه وسلم تا ته چې سویل کېږي پاغي کې یو خبره هم داسې نشتا چې هغه ستاسو نه وړاندې تیر شو رسولانو ته نوی ویل شوی. بشکا ستارب ډیر معاف کونکي دی او د دې سره دردناک سزا ورکونکي هم دی. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. کومنګ دادا اجمی قرآن په حیثیت را لګلې وي نو د خلکو بویلې د دې آیاتونه صفه صفه ولی بیان نکړې شو. دا څنګه عجیب خبره ده چې کلام اجمی دی او مخاطبي عربي دی. دوی ته وایا چې دا قرآن د مؤمنانو لپاره خو هدایت دی او شفا ده، لیکن کم خلک چې ایمان نه راوړي دا غوي د لپاره دا د غوګونو بوجا او دستګو پټای ده. دا غوي حال خدا سي دی لکه چې هغوی ته د لری نه आवाज کیږي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. د دین مخکی مونږه موسی علی السلام لا کتاب ورکړی وو او په هغه کې هم دا اختلاف شوی وو. کچریستا رب د اولنا یو خبره مقرر کړي نه وي نو د دې اختلاف کوونکو په منځ کې با فیصله شوی و او حقیقت دا دی چې دا خلک داغه د طرف نه په سخت پریشان شک کې پراته دي. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. څوک چې نیک عمل کوي نو د خپل ځان لپاره ښه کوي، څوک چې بد عمل کوي نو دا غي سزا به هغه باندې وي او ستارب د بندگانو په حق کې ظالم نه دی. الیه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. دهغه سات علم خاص الله ته واپس کیږي، هم هغه دهغه ټول میوونه خبر دې کمی چې د خپل غلافونو یعنی قوسلون راوزی، هم هغه ته دا معلومات دي چې کوم خزه حامله شوی دا او د کوم خزي بچي پیدا شوی دی. بیا چې په کوم ورځ هغه د خلکو ته आवाज وکړي چې کمزې دي زما هغه شریکان، دوی به وایي مونږه عرض کړی دی نن په مونږ کې هیڅوک د دې خبري گواه نشته. په هغه وخت به هغه ټول معبودان د دوی نه ورک شي کوم ته چې به دوی د دې نه مخکې आवाजونه کول او دا خلک به پوه شي چې د دوی لپاره اوس هیڅ د پناه نشته. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا
من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. انسان د خیر په دعاګانو غوښتلو هیڅ کله نه ستړی کیږي او کله چې پرې لکشان مصیبت راشي نو ناامید شي او زړه ماتي شي. خو د سخت وخت تیرېدو نه وروسته چې کله مونږه هغه ته د خپل رحمت مزور وسکو نو وایي چې زه د دې مستحق یم او زه دا نه ګڼم چې قیامت بلا هم راځي او کچري واقع زه خپل رب ته واپس کړی شم نو هلته به مزه کوم. حال دا چې موږ به کافرانو ته دا غوي د خپل عملونو خبر خامخاور کوو او هغوی ته به مونږه د ډېر ګنده عذاب مزور سکو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان لا چې کله مونږه نعمت ورکوو نو هغه مخ اړوي او غرور کوي او کله چې څه تکلیف ور ورسي نو بیا اگدے دعاګانې شروع کوي. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چرته تاسو دا سوچ هم کړی دی چې کو چری واقعي دا قرآن د الله د طرف نه وی او تاسو د دین انکار وکړئ نو د هغه سړی نه بزیات بیلاری بل څوک وی چې هغه د دې په مخالفت کې ډېر لري تللی وی. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ډېر ضربه مونږ خپل نخي دوی ته په خواو شا دنیا کې هم اوخیو او د دوی په خپل نفس کې دنه نه هم ان تر دې پوری چې دوی ته دا خبره واضح شي چې دا قرآن واقعي حق دی. آیا دا خبره کافی نه ده چې ستارب د هر سیز شاهد یعنی لیدونکې دی؟ الا انهم فی مریة من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. خبردار شئ دا خلق د خپل رب په ملاقات کې شک لري واوري هغه په هر څه باندې محیط یعنی چاپېره دی.